قل ورتو یا پیغمبرا لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا واک نلرم اختیار نلرم د خپل ځان نه فائدې نه د نقصان الا ما شاء الله لیکن ما شاء الله لکه کیا شرک د الله د رضا د پاره د قران د قران ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې سورته اعراف دا 187 نمبر آیات نو تر 195 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي او په لایک کېدو شیر کېدو به الله پاک تاسو ته اجر راکړي موږ او تاسو په قبرونو کې او موږ ته او تاسو ته د دې اجر ملاويږي خلک د قران درس اوري د علماء بیانات پوري موږ او تاسو ته اجر ملاويږي ان شاء الله شیر کوی به کنه ان شاء الله اوس مخه ته ویډیو ګوره هو من ذالک کائن اختیار نه لرم واک نه لرم د خپل ځان نه فائدې نه د نقصان مگر لیکن هغه چې الله خو خشین او هغه کیږي ولو كنت اعلم الغیب کچرته ز پوی دې په غیب باندې لستكثرت من الخير نو ما با ډیر زیات حاصل کړي او د خیر نه وما مسنی السوء او نبا رسیدل او ما تاسو قسم تکلیف تاسو معنا د قیامت باره کې معلومات کوي تپوسونه کوي نو زه خو خپل د ځان د فائدې او د ضرر واک اختیار نه لرم لیکن هغه کیږي چې د الله خوښه او رضا شي کچرته زه په غیب باندې پوي دی نو ما په ځان د دنیا ډېر فائدې حاصل کړې وي ما با لوګه تند نه تیرولا وما مسنی السوء او ما تبا څه قسم تکلیف نو رسیدلې نو تاسو وینئ چې ما ته ګڼ تکلیف را رسی ان انا الا نذیر وبشیر نیم ز مگر یرا ورکون کې زیره ورکون کې لقوم یؤمنون هغه قوم لرا چې یقین کوي قل ورتو یا انما علمها عند ربي یقینا علم د قیامت زما رب څخه دی لا یجلیها لوقتها الا هو نظاهری دی قیامت وقت لرا مگر دغ اللہ لا یجلیها نسرگندی نظاهری دی قیامت لا لوقتها وقت دی لرا الا هو مگر دغ اللہ دے چی دی بے سرگندی وقی هم اللہ تا معلوم دے او ظاہری بے هم اللہ ثقلت فی السماوات والارض درون دے علم داغی پاسمانون و ازمکہ کی شان ډیر لوی دے درون بارے دے ډیر اوچت دے ثقلت فی السماوات والارض درون دے علم داغی پاسمانون و ازمکہ لا تأتیکم الا بغتتا نبرازی تاسوتا مگر ناگہانا نبرازی تاسوتا دغا قیامت مگر ناسابا یسألونکا بیا بیا تپوس کی دتانا پیغمبرا کانکا حفی عنہا تب وی چت لٹون کے تلاش کون کے دیلرا اول یسالونکا داغی علم مراد دے او دویم ځل یسالونکا داغی کیفیت مراد دے تانا داسی بیا بیا تپوسونه کوي لکه ته چې داغی سرچ کون کے تلاش کون کے لټون کے یسالونکا تپوس کی دتانا کانکا حفی عنها تب وی چې ته خوشحالی کی داغینا کانکا حفی عنها تبوی چت تلاش کون کے غیلرا قل ورتو یا انما علمها عند الله یقینا علم د قیامت الله څخه دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون
لیکن زیاد د خلقو نه پوهیږي چې تپوسونه کوي د مخلوق نه. قل ورته ووایه پیغمبره لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا، واک نه لرم اختیار نه لرم د خپل ځان د فائدې نه د نقصان، الا ما شاء الله، اے لیکن ما شاء الله، هو من ذالک کائن، اختیار نه لرم واک نه لرم د خپل ځان د فائدې نه د نقصان، مگر لیکن هغه چې الله خو خشین هغه کیږي. ولو كنت اعلم الغیب، کچرته زه پوهیدې په غیب باندې، لاستكثرت من الخير، نو ما به ډیر زیات حاصل کړی او د خیر نه. وما مسنی السوء، او نبا رسیدلی او ما ته څه قسم تکلیف. تاسو مانا د قیامت باره کې معلومات کوئ، تپوسونه کوئ، نو زه خو خپل د ځان د فائدې او د ضرر واک اختیار نه لرم، لیکن هغه کېږي چې د الله خوښه او رضا شي. کچرته زه په غیب باندې پوهېدی نو ما به ځان له د دنیا ډېرې فائدې حاصل کړې وي، ما به لږه تنده نه تېروله. وما مسنی السوء، او ما ته به څه قسم تکلیف نه ورسېدلی. نو تاسو وینئ چې ما ته ګڼ ځله تکلیف را رسي. ان انا الا نذیر و بشیر، نه یم زه مگر یرا ورکوونکی زیری ورکوونکی، لقوم یؤمنون، هغه قوم لرا چې یقین کوي. هو الذي خلقكم من نفس واحده، الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه، د یو جنس نه. وجعل منها زوجها، او وی ګرځو دغه جنس نه جوړه داغه د سړی جوړه داغه خزه ده، نو جنس د دواړو یو دی. لیسکون الیها، چې سکون حاصل کی آرام واخلی داغینا. فلما تغشاها، نو هر کلا چې دا خاوند یوځای شي د خپلې ښځې سره، حملت حملا خفیفا، نو حمل حصار شي حمل سپک. فمرت به، نو دا ګرځي را ګرځي دغه حمل سره. فلما اثقلت، نو هر کلا چې دا درنشي. فلما تغشاها، نو هر کلا چې دا سړی یوځای شي دی سره، نو دا حمل پورته کی حمل سپک. فمرت به، نو بیا ګرځي را ګرځي دغه حمل سره. فلما اثقلت، نو هر کلا چې دا درنشي. دعوا الله، نو دواړه چغه کی الله تا. ربهما، چې رب د دواړو دی. لئن اتیتنا صالحا، کچرته تا راک منګ لرا روغ موټ بچي. صالح نیک معنی کې نه دی، صالح ثابت روغ موټ بچي. لنکونن من الشاکرین، نو خامخا شوبه د شکر گزارونه. فلما آتاهما صالحا، نو هر کلا چې ورکی دی دواړو لرا روغ موټ بچي. جعل له شرکا، نو ګرځي دغه دواړه خزا خاون الله لرا شریکان. فیما په هغه بچی کی آتاهما چې ورک دواړو لرا. الله ولا روغ موټ نیک پورا سالم بچي ورکی، نو بیا الله سره نور شریکان د برخي خاوندان ګرځي. او کله ولا نوم کی دی عبد الرسول، عبد النبی، او پیر دیتا، حسین دیتا، علی دیتا، دارنگی مختلف نمونه ولکی. فتعال الله عما یشرکون، نو ډیر زیات اوچت دی الله د هغې نه چې دی ورسره د برخې خاوندان ګرځي. ایشرکونا،
آیا دی شریکان ګرځي ما هغه څوک لا یخلقو شیئا چې نه دی پیدا کړی هیڅ یو شی وهم یخلقون او پخپلا پیدا شوي دي الله سره هغه څوک شریکان ګرځي چې هغه خالق نه دي ولا یستطيعون لهم نصرا او طاقت لري دي د پاره د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان په خپل امداد کولې شي وان تدعوهم الى الهدى او کتا سوی راو بلای په طرف د خیر چې زما دی دکان کی برکت واچوا دا زما سودا درنه کا زیاته کا خیر پکې واچوا برکت پکې واچوا وان تدعوهم کتا سودی را بلای الى الهدى خیر طرف ته د فائدو د دنیا طرف ته لا يتبعوكم نرسی تاسو ته کتاسو ورته چغه کوي چې راشه او مال خیر راکا فائدہ راکا نو تعالی ځان نشي رسوله لا يتبعوكم نشي در رسیده سواء علیکم برابر دا تاسو باندې ادعوتموهم کتاسو بلای دی ام انتم صامتون یا کتاسو چپ یې خاموش هیڅ فائدہ تاسو د نشي رسوله ان الذين تدعون من دون الله یقینا هغه څوک چې تاسو یې را بلئ بيد الله نه تاسو ورته را مدد شوئ عباد امثالکم بندیان دي تاسو شان دي محتاج دي فدعوهم نراوي بلئ فليستجيبوا لكم نقبول دیادیو کی تاسو نه ان کنتم صادقین کئی رشتینی دا خو تاسو غوندي بندیان دي څنګه چې تاسو محتاج یې دی هم تاسو ته محتاج الہم ارجل یمشون بها آیا دی لرا خپې دي چې راو ګرځي هغې سره ام لهم ایدی یبطشون بها آیا دی لرا غني لاسونه دي چې نیول کی هغې سره ام لهم اعین یبصرون بها آیا دی لرا سترګې دي چې ویني لیدل کی هغې سره ام لهم آذان آیا دی لرا غوږونه دي یسمعون بها چې اوري هغې سره نو هیڅ شی هم نشته هر څه ختم شي دي فنا شي قل ورته ویا پیغمبره ادعوا شرکاکم راو بلای خپل شریکان مددګاران ثم کیدونی بیا مال چل ول جوړ کئ فلا تنذرون بیا مال مهلت هم مرا کوي نو کدی ما ته نقصان رسول شي نو راوي بلای ما لکه څه چل ول جوړي ما ته ضرر نقصان رسول غواړي نو نشي رسوله ای ما ته وګوره ما ته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزه د پر زمونږ